من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه آيات مخکې سره تعلق او ربط دا دی چې مخکې د عیسایانو صفت وشو چې په عیسایانو کې بعضې راهبان دي او داسې راهبان دي چې قرآن واوري نو هغه اوښکې یې د سترګو نه روان دي. اوس دلته الله تعالی په یو خبره باندې رد کوي چې ټیک دا عیسایانو رهبانیت اختیار کړی دی لیکن فما رعوها حق رعایتها دا هغې لحاظ بیا نه دی کړی. په دې رهبانیت کې دیو د حد نه تیر شوي. حقیقت دا دی چې کله د شرک زمانه و په دنیا کې نو شهوت پرستی نفس پرستی په دې بسې انسان ډېر زیات لګېدلی و. په دې شهوت پسې روانو او د نفس په خواهش پسې انسان روان شوی و د شرک په مشرۍ کې. نو بعضې چې کومه د عیسایت علماو هغوی وویله چې یاره دا خلک خو ډېر زیات خراب شو. دا خلک په دنیا پسې داسې روان دی په زنا پسې روان دی. نو د دې علاج عیسائی علماو دا رایستی و چې ویل دنیا به پرېږدی اوس کردار دی ته وایي اخلاقي آیډیل دی ته وایي چې سړی بس دنیا پرېږدي نو دا به نیک انسان. نو په ځای د دې باندې چې دیو د اعتدال لار رایستی وي چې یاره انسانیت ډېر زیات خراب شو نو د انتها پسندۍ لارې راوایسته او څه یې وویله ویل نیکي دې ته وایي چې ته دنیا پرېږدې شهوت هم پرېږدې ښځې هم پرېږدې مال هم پرېږدې ځمکې هم پرېږدې ښه خوراکونه هم پرېږدې د اعتدال په ځای باندې د انتها لاره راونیوه او علاج دا دریاب کو چې راځئ دنیا به پرېږدو نیکي دغې ته وایي. نو بس رهبانیت جوړ شو او څه ګپ هم نه وګورئ. دا سینټ مکاریوس د عیسایانو لوی ولی دی 80 پونډه وزن به د په ځان پسې ګرځو. هسې برناقه ویل دا نفس چې دی دا خرابول غواړي دا کمزورې کول غواړي 80 پونډه وزن به ځان ته اچېږي. 4 میاشتې په یو خټه کې پروت وم او په خټه کې او کومه چې زهریله مچۍ دي هغوی به لغړ پروت و چې چوب دنیا د عیسایانو داسې پرېښوده. سینټ یو بل سینټ پال یو پخوانی عیسایي ولی دی دمه 150 پونډه وزن په ځان پسې تړلی او په یو وچ کوهي کې 3 کاله ولاړو. دې د سیلف انهیلیشن وایي نفس کوشي دا نفس بالکل مړ کړ 3 کاله په یو وچ کوهي کې ولاړو اوبه هم پکې نه وي. دا بل سینټ یو بل ګران نومونه دي دغه عیسایان دي 40 ورځې دا په یو کنډتار کې پروت و غنو په یو کنډتار کې پروت و دا نفس ښه کمزوری شي 40 کاله دا خپل ملا نه
دې د ځمکه نه ورخوړ ویل په ځمکه ودګېدل دا چې دی دنیاداري ده دا به نه کې په غنو کې ځان واچوه څلوېښت ورځې به تلو په غنو کې به پروت دا بل سینټ جان ورته وایي 3 کاله په عبادت کې دی ولاړ او کله به چې ستړی شو نو خواته یو کاڼی و هغې ته یې داسې لاس ولګو د اتوار په ورځ به څه لږه شان خوراک کوو د اتوار په ورځ په ټوله هفته کې او الله د تبرک خوراک دی دا به کوو ځکه د اتوار ورځ د غوره ورځ ده او نور خوراکونه یې نه کول او 3 کاله ولاړو په عبادت کې او بس دیوال ته به کله ناکله لاس اړم خو چې کله به ستړی شو دا بل دی سینټ سټایلایټ 40 ورځې د پاخه کړله ولږه تېره کړله او د 1 کاله پورې په یو کوهي کې په یوه خپه باندې ولاړو بیا په اخره کې داسې چلو شو چې د ستنې نه پاسه یو ځګی جوړ کړو په هغې لنډ شان ځګی و په هغې کې به ناست بیا یې ځان تړلی و په رسو باندې دا غوښې یې به د رسو کې ورلي او غوښه څښا شوه د هغې نه به چینجي ولیده بېرته به یې راغېسته او په ځان کې به یې ښوده ویل الله تعالی چې ستاسو دپاره کوم رزق جوړ کړی دی دا خورئ دا عیسایي علما د عیسی علیه السلام نه 300 کاله پس د نبي علیه السلام پورې چې کومه زمانه ده په دې کې عیسایان دې حد ته رسېدلي وو رهبانیت کې دومره غلو کړو چې نیکي دې ته وایي چې هر څه به پرېږدې هله به ټیک کېږي او ویل ما نیک سړی و مالدار سړی نیک نه دی لیدلی داسې خبرې به هم څه خلکو کولي دا تصور د دغه عیسایانو نه راغلی و بیا څه نه څه به هندوستان کې هم شي کم سړی ځان پاک ګڼي او غسل کوي او داسې غوښې مخې خوري نو بعضې دا پیران میران شان چې نو دا بد ګڼي وایي دا د نیکۍ خلاف ده چې کوم هسې مثال به طور یو پیر یو پاکې جامې اغوستي او هغه داسې په ښه حالت باندې او داسې ښه ګرځي لکه بعضې هسې یو عالم یې د هغې سې ښه ګاډه ورسره نو خلکو د هغې سې نیک نه ښکاري د هغې دا ذهن د هغه عیسایت نه راغلی دی چې دنیاداري او دینداري دا جدا جدا شی دی نو دا عیسایان دې حد ته رسېدلي وو او دیو به غسل هم نه کوو دا امریکې ته چې کله اول د عیسایان لاړه هلته حملې کولې نو هلته هغې ته دیو ریډ انډین وایي هغوی وایي چې موږ د عیسایانو سره میلاو شو د دیو نه به دومره څښا بویونه تله په جنګ کې چې موږ یې خوا ته نه شو ورنږدې کېدی د دیو دا تصور و چې دغه نیکي ده چې سړی غسل نه کوي نو الله تعالی وایي ټیک دی چې په بني عیسایانو کې رهبانیت شته او بیا خو خبره اوس دې حد ته رسېدله مولانا مودودي صاحب وایي چې د عیسایانو د یو عالم قول را نقل کړی دی چې اوس به دې کلیسا کې کومه چې به ویې ټیکن کېده او په دې کې وایي که به د زنا په سزاګانو باندې ناپیزې شوي دا ماشومان به دې بچ شي په دې کلیسا کې چې کومه دي او دا غټ به ټول قتل شي او اوس چې به دې چرچ اف انګلینډ او به دې کیتولیک کې کومه دغه دی دا عیسایان دي نو په دې کې ټول چې دی نو دا حرامي اولاد دی اوس خو دې حد ته رسېدل دي لیکن بس یو وخت کې دا حالت راغلی د آیات مقصد دا دی چې ګوره حرام شیزونه دي په ځان باندې حلال کړو هلکه غوښه به نه خورې غسل به نه کې او حلال یې په ځان باندې حرام کړو نو دا په هغې عقیده باندې رد دی او مسلمانانو کې چې د چا داسې عقیده وي دا عقیده ټیک نه ده کوم شی چې الله حلال کړی دی هغه حلال دی د ځان نه بې حرامې نه او ضروري نه ده چې ویې خورې خوراک یې څه ضروري نه دی ډېر شیزونه حلال دي بس عقیده ساته چې دا حلال دی نور خوړل یې ضروري نه دي مثال به طور باندې ملخ حلال دی نو بس دومره عقیده ولرو چې ملخ حلال دی نور په اخوا باندې خوړل یې څه ضروري نه دي او یو سړي چېرته دا مسله اورېدلو چې ملخ حلال دی بیا یې خپلې ښځې ته راوړو چې اوس به شا به خورې نو چې حلال دی دا ضروري نه ده چې ته به یې خورې بس عقیده ولره که یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحرموا تاسو مه حراموئ حرام مه ګڼئ طیبات پاک ما هغه
احل الله لكم چې الله ستاسو لپاره حلال کړل ولا تعتدوا او زیاته هم مکوئ د حد نه متېریږئ د حد نه تېرېدل څه دي حسن بصري وایي چې حلال ته حرام وي او حرام ته حلال وي ان الله بشک الله چې لا يحب المعتدين نخوخي هغه خلک چې هغه د حد نه تېرېدونکي چې حلال ته حرام وي او حرام ته حلال وي د دې آیات په شان نزول کې راځي امام قرطبي وایي چې یو درې کسان رااله د نبی علیہ السلام یې کورونو خواته يسألون عن عبادته د نبی علیہ السلام د عبادت مبارکي تپوس کو چېرې د نبی علیہ السلام څه کارونه کوي څومره عبادت کوي نو چې کله هغوی له خبر ورکړی شو چې نبی علیہ السلام دا کارونه کوي نو كأنهم تقالوها او ګویا چې هغوی دا لږ وګڼو چې نبی علیہ السلام خو ډېر کم عبادت کوي زموږ دا خیال چې ټوله شپه به نبی علیہ السلام به عبادت ولاړي او هر ورځ به نبی علیہ السلام روژه نیسي زموږ خو دا خیال بیا یې یو بل ته وویل هلکه موږ نبی علیہ السلام ته نه رسو او نبی علیہ السلام ته الله تعالی ګناهونه معاف کړل او که نبی علیہ السلام لږ ګناه مو لږ عمل مو کې دا ډېر شی دی نو په دې کې هغه یو وویل اما انا فاني اصلي باللیل ابدا هر چې زه یم نو ټوله شپه به زه عبادت کوم وقال الاخر بل وویل اما انا فاصوم الدهر زه به ټوله زمانه روژه نیسم ولا افطر او ماتوم نه هر ورځ به روژه نیسم وقال آخر وبلويل أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا زبد غزنانون فردكيغما أو نكاما نقوم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام راغي فقال نبي عليه السلام وتويل أنتم الذين قلتم كذا وكذا تاسوغ كساني جدادا خبرهم كرلي أما والله خبر شيء ولي قسم بالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له تاسو کې ډېر زیات د الله نه یریږم او ما کې تاسو نه تقوا ډېر ده ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء زه روژې نیسم او ماتومهم کله روژه یم کله بوزه یم وأصلي او منظم کوم د شپې وأرقد ودکېږم واتزوج النساء او د خزو سره نکاح کوم او بمن رغب عن سنتي فليس مني چا چې زما د سنتو نه مخ واړو هغه زما نه دی چې هغه دغې ته چې دی نو نیکي ووایي چې نیکي دا ده چې بس دنیا له لته ورکړ دا خبره هم تاسو ډېره اورېدل چې نیکي دا ده چې دنیا له لته دا د عیسایانو خبره ده د نبي علیه السلام او د هغه د امتیانو خبره داسې ده دا صحابو کې یو صحابي دی عثمان ابن مزعون ورته وایي نو هغه وایي چې موږ د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښتو چې موږ ته اجازت راکړه چې ځان له شو جدا شو نو نبی علیه السلام ولا اجازت ورنکړو ولو اجاز له ذلك لاختصينا او که نبی علیه السلام موږ ته اجازت کړی وی موږ به ځان خسي کړی نو دام ناروا ده چې یو سړی یو اندام ضایع کړي یو سترګې داسې صوفیان تېر شوي چې دا سترګې د ځان نه کټ کړه ځکه چې په دې باندې سړی غلط نظر کوي دا ناروا دي او دا حرام دي یا یو سړی چې دی نو شهواني قوت ختم کړي ولې لکه بیا به زنا نه کوم نه دا علاج نه دی دا ناروا ده دا حرام دي دا د عیسایانو طریقې کار دی او زیاتې دی په دین کې نو مطلب دا شو چې کم شیزونه الله حرام کړل هغه ته به حلال نه وي او کوم چې حلال دي هغه ته به حرام نه وي ځینې خلک دا زیاتې کوي چې حلال شیزونه په ځان باندې حرام کړي او ځینې خلک دا زیاتې کوي چې کم شیزونه حرام دي هغه ته حلال وي دا هم زیاتې دي او بعضې خلک دي هلکه ګانې مانې حلال دي څه پکې نشته څنګه ګانې مانې حلال دي څه تقسیم پکې شته که نشته ګانه خو مطلب دا دی چې د ډنګ ټکور نه بغیر نو بیا به سړی ووایي چې زه حلال شی دی او چېرته غلط الفاظ پکې نه وي
او یا د تنبل نه علاوه بل شی وسوي نو بیا خو هغه حلال نه ده. ځینې چې خلک چې دی نو هغه حرام حلالوي او ځینې حرام حلالوي، دا ټول زیاتې دي. ولا تعتدوا، زیاتې مه کوئ. امام قرطبي وایي لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله، زیاتې مه کوئ چې هغه څه حلال کړي چې الله حرام کړل، او زیاتې مه کوئ چې هغه څه حرام کړي چې الله حلال کړي. وکلوا او خورئ مما د هغه څه نه رزقکم الله او چې تاسو د الله تعالی درکړلي حلالا چې حلال دي چې هغه حرام نه دي او د هغې حرمت چېرته راغلی نه دی. طیبا او پاک دي. پاک معنی دا ده چې په هغې کې غذاییت هم شته. خاور هم پاکه ده خو په هغې کې خو غذاییت نشته او د جسم دپاره مضر هم نه وي. واتقوا الله الذي، ویرېږئ د الله نه، الله هغه ذات دی انتم به مؤمنون چې تاسو په هغې ایمان راوړئ. د الله نه یره دا د تقوا دا ده په دې ځای کې چې الله تعالی څه حلال کړلي هغه به نه حراموي. په دې آیات کې د تقوا نه دغه مراد دی. بس دې بل آیات کې بیا د قسم مسله ده، سبا به بیا انشاءالله د هغې احکام وایو. قسم خوړل او د هغې کفاره. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تحرموا طیبات، تاسو مه حراموئ او حرام مه ګڼئ طیبات پاک ما هغه څه احل الله لکم چې الله حلال کړلي ستاسو دپاره. ولا تعتدوا، او زیاتې مه کوئ، د حد نه تجاوز مه کوئ چې حلالو ته حرام ووایئ. ان الله بشک الله چې دی لا يحب المعتدین، محبت نه کوي د حد نه تجاوز کوونکو سره چې د ځان نه حلال حرام وي. وکلوا او خورئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې الله درکړي دي تاسو ته حلالا چې حلال دي حرام نه دي. طیبا او پاک دي، غذاییت پکې شته، مضر او ضرر رسان نه دي. واتقوا الله الذي، ویرېږئ د الله نه، الله هغه ذات دی انتم به مؤمنون چې تاسو په هغې باندې ایمان لرئ.